څنګه چې حدیث کې راځي د یو کس مسلمان په بل باندې 15 حقوق دي، په بل حدیث کې شپږ راغلي دي. یو پاغي کې د اتباع الجنازه، دغه جنازې لتل، عیادت المریض، دغه د بیمار تپوس کول، دغه شان د سلام جواب ورکول، د پرنجي جواب رحمک الله باندې ورکول، د ټولې خبرې دغه د ملمستیا دعوت قبل ول، دا خبرې د مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی. دویمه خبره هغه ضروری دا ده چې په دې جنازه کې د مړي ته څه ملاویږي او موږ ته پکې څه ملاویږي. دا خبره چې تاسو واورئ نو بیا به جنازو کې لږ دلچسپي ستاسو پیدا شي. دواړو ته ډېر لوی خیر دی. د مړي ته څه ملاویږي نو په دې په باره کې زه تاسو ته 3 حدیثونه وایم د هغې خلاصه. یو حدیث په صحیح مسلم کې راغلی دی چې کله په یو مسلمان باندې مسلمانان جنازه وکړي او دا جنازه په 3 صفو باندې مشتملي، دومره خلک چې 3 صفه دي جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 3 صفه خلک دی مړي د دعا په اخلاص باندې وغواړي وجبت له الجنه، د دې مړي د لپاره جنت واجب شي. دا د 3 صفو په دې وجه باندې علما کرام داسې کوي چې کله صفونه غټ غټي او 3 نه برابرېږي نو سمخ کې ورسته کې 3 صفه جوړ کې دا مستحب طریقه ده، خبره ده چې 3 صفونه جوړ شي. ځکه سب خو چې ته جوړې خدا غته مرګري پورې مثل جوړيږي، خدا سي مناسب صفونه سړی داغې نه جوړ کی او 3 صفه ودرېږي نو دا چې دعاګانې ورله وغواړي نو الله رب العالمین بدل دا فائدہ ورکړي چې د جنت واجب شي. خو یو خبر یاد ساتئ، د تبع الله خپل حقوق معاف کی، د بندگانو حقوق په جنازو نه معاف کی، خپل حق به معاف کی. پردې حق نه، د خور حق دیواله دی، د ورور دیواله دی، د ماما دیواله دی، د ترور دیواله دی، نو هغه نه دا غي بسکه نو هغه به رتیا معاف کی چې بزید نه عالم او یو لورک دغه 2 طریقې دي. یا و چې نه عالم درنه بس ته ورور نه اخلم درنه، ماما مې نه اخلم درنه، نو یو داغه په معافی باندې معافی شته. دویم دا چې ورکه هغه حقدار خپل حق او نور دا پردي حقوق په جنازو باندې او په حجونو باندې او په جهادونو باندې په تبلیغونو باندې په منځونو نه معاف کیږي. داغه د پارم طریقه دا ده چې حقدار خپل حق ورکول پکار دي او د انسانانو حقوق دا په جنازو باندې معاف شي. یو حدیث دا ده. دویم حدیث په دې باب کې دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مسلمان په جنازه باندې سل مسلمانان موحدین معنی چې توحید عقیده بدعتی نه مشرک نه سچا عقیده مزیدار پاک عقیده وي او په دې موحد باندې جنازه وکي، عالم موحد دی او د شاته مسلمانان د شرکیات او نزان ساتلی او پاک عقیده او د اصل کسان په جنازه باندې ودرېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې سلو کسانو سفارش به الله ردی مړي پاکي قبول کړي. د سلو کسانو په دې وجه باندې جنازه کې چې سل کسان شریک شي نو دا سړی خوش قسمت دی. یو دریم حدیث په دې باب کې دا دی، دریم حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلويخ کسان د چا په جنازه باندې ودرېږي، سلويخ کسان، نو الله رب العالمین د سلويخ تو کسانو سفارشو در دې مړي په حق قبول منظور کی. یو کې 3 سفر راغلي دي بلکې سلويخ کسان رالل بلکې سل رالل. په دې حدیثونو کې په ظاهر کې تضاد کار کوي، خبره یو نه د 3 دي، کله سلوي کله سلويخ کله 3 سبا. نو اصل کې دا دین چې دی دا په تدریج باندې په مزه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی. کله ته یو خبره شوې ده بیا ورته بل شوې ده بیا ورته بل شوې ده او داسې وختن په وختن باندې ورته یو خبره شوې ده. چا د پر اصل کسان فائدہ ورکړي، چاله وسلويخ ورکړي. یعنی یو سړی دی هغه ډیر ګناهګار دی، هغه د پر اصل پکار دی. یو سړی خپل عمل هم سره برابر دی، هغه پر سلويخ کسان هم پوره دي. بعض علماء دا توجیه کوي چې داسې بیخي سوچکلک مسلمانان دي، سوچا عقیده د سلويخ او که داسې گزاره حال غونې نو کم از کم سلویا پکار دي او چې دا غینم په صحت تکړه مسلمانان علما د پسولانو نو 3 سپم پوره دی. بیا په 3 سپ کې په یو سپ کې لس شل مراشي 15 مراشي نو مطلب چې دا تکړه مسلمانانی 3 سپم ساده پاره پوره دي. نو دا ورله الله تعالی فائدہ ورکړي. او زمونږه د اصول فقه عالمانو لیکلي دي کنه چې دا جنازه په اصل کې تعظیم او اسلام المیت دی. څنګه تعظیم اسلام المیت؟ موږ چې کله مړ راوړو پکټ کې واغه ته امام مدريږي نو دې سینې ته مخامخ یې ودرېږي ځکه دې سینې کې ایمان پروت دی، زړه دی په زړه کې ایمان دی. نو دا خو په ظاهر کې چې ګوري د بت عبادت دی کنه، ځکه د بت عبادت نه خو الله موږ منع کړی یو، رسول موږ منع کړی. رسول الله به دا سوال کوو صلی الله علیه وسلم چې اللهم لا تجعل قبري صنما يعبد، اے الله زما د قبر نه داسې بت مه جوړوه چې خلک د هغه عبادت وکړي. او مخامخ چې تا ته څوک پروت دی نو هغه ته مونځ نه کېږي، جنازه ده او کار څه دي. خو بیا هم منګه چې کله جنازه کوو نو موږ ته دا لاش مخامخ پروت دی او ډیډ باډي دی او لاش دی په هغې کې سا نشته، خو بیا هم دا جایز دی. ولې دې ته وایي تعظیم اسلام المیت؟ دا د مړي د اسلام او د ایمان موږ احترام کوو
او په دغه طریقه باندې کیږي چې دا مخامخ دی او په دې سینه کې زړه دی او په دې زړه کې ایمان دی. د دې ایمان او د اسلام او د عقیدې منګه احترام کو تعظیم کو نو مخامخ ته ودرېږو. دا طریقه ده. په دې وجه باندې قبر ته بسړی نه ودرېږي. قبر د پاره یو ځای کې ولاړ وي هلته قبر دلته مونځ مه کوه. قبر ته مونځ نه کېږي. سجده هم ورته حرامه ده، مونځ هم ورته حرام دی. بلکې کوم جومات کې چې قبر دی په هغې کې مونځ هم نه کېږي. هغه جوماتونه ځان ساتئ. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کړې وي هغه خلکو ته چې په جوماتونو کې قبرونه جوړوي. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخرې خبرې دي. الله د یهود و نصارا تباه او برباد کړي. د الله دې په لعنت وي د خپلو پیغمبرانو د قبرونو جوماتونه جوړ کړي دي. تاسو ګورئ کنه دا غټ غټ باباګان د دې په دربارونو باندې به برابر به دغه به جوړ شوي لوی لوی دربارونه او جنمازونه پکې دي او په هغې کې دا پوړونه لګېدلي دي او خلک پکې منځونه کوي. رسول الله ورته خیرې کړي دي. دا ګناهګار خلک دی. دا د یهودو نصاراو طریقې وې د پیغمبرانو قبرونه په هغې باندې داسې څیزونه جوړ کړي او په هغې کې دننه منځونه کول. قبر چې څومره ساده دی. بل ورځ که تاسو خیالي په دې ضلع ثوابۍ کې یو ویډیو په دې فیسبوک باندې وایرل شوې ده او د کلي خلک راوتلی دی او په لاس کې ورسره بیلچې دي او کودال یې ورسره دي او دې قبرونو تنښتې دي او قبرونه ورانوي. نو بیا هغه یو کس راغلی د هغه باباجي نه تپوس کوي چې دا څه کوئ تاسو؟ وایي دا قبرونه زموږ د خلکو د سنت طریقې خلاف جوړ کړي دي ورانوي منګه. داسې مسلمان الحمدلله شته دی. هغه د ثوابۍ خلک دی. دغه کلي کې به څه حق پرست عالم به راغلی مسلې ورته بیان کړله چې قبرونه مه پخوئ. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبر. نبی علیہ السلام د دې نه منع کړی دا چې قبر به تاسو پخوئ نه. نو کوم چې قبرونه پخ شوي دي ماربل پې لګېدلي دي او سیمټ پې لګېدلي دي واپس کلیوال راوتلي وو هغه ټول قبرونه یې مات کړل او هغه قبرونه یې ساده جوړ کړل. دغه طریقه د قبر ده. ساده قبر به جوړئ. دومره صرف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په بقیع کې عثمان ابن مزعون رضی الله عنه خښ کو نو موږ ته شناخته وایو که نه. هغه یو لرګې دغې راوړو یو تخته هغې وله پې ولګوله ویل من هذا اعرف قبر اخي. د دې نه به د خپل ورور قبر پېژنه زما ورور قبر دی. یعنی داسې نښه په قبر کې ټیک ده چې په هغې باندې سبا تا ته پته چې زما د ورور قبر دی د پلار مې دی دا ټیک ده. اوس موږ داسې کوو چې موږ د زنانه او د نارینه په دې شناختو کې لږ فرق کوو. ستاسو خیالي دا یو بالکل داسې ودرو او دا بل کې دا یو داسې پلنه ودرو. په دې د زنانه او نارینه فرق کېږي. نو دا یو جایز کار ده. ټیک ده چې پته لګي چې دا د ښځې قبر دی د سړي قبر دی. نور په دې باندې چونې مونې لګول او په دې باندې بیا ماربرې لګول او بل داسې څیزونه الله دې دا دې څوک پې خفه نه شي. خو دا شهیدان چې کله وشي نو دا شی د نیکانو خلکو نه وران شو. شهید چې وشي ګلونه وپې اچوي زما په قبر او دا ناتونه هم دې خلکو ویلي دي په قبر باندې مو ګلونه خواره کړي او زړ ګلونه پې واچوي او سره به پې واچوي او دا دې مجاهدینو دا شی شروع غلط کار دی وکړو. نو که نیک سړی هم غلط کار کوي غلط به ورته وایو. نو هلته چې د شهیدانو په قبرونو باندې خلکو ګلونه شروع کړل نو د ډمانو په قبرونو باندې هم خلکو بیا سیرې واچولې. لہذا دا خبره کار څوک غلط کار کوي. په قبر باندې سیره اچول دي او په هغې ګلونه اچول دي او په هغې باندې څادرې غورول دي. او که ستاسو خیال وي زموږ په دې وطن کې خو دا پیرپرست خلک دومره زیات دي چې کله د الیکشن راشي که نه او دا غټان خلک خپل الیکشن شروع کوي وایي په دا تاسې باندې څادر خور کو د خپل الیکشن آغاز یې وکړو. خیال به مې ورته د فلاني مزار باندې واچو. دا ټول بس الله دې مشرکانو نه موږ خلاص کړي. دا د شرکیات دا بس دا د ابتدا د مشرانو نه دا شی شروع دی. نو کشران هم په هغې کې اخته دي. نو طریقه هم دقه دا چې قبر به سړی دا به نه پخوي او دا د صحابه خلکو صحیح کار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي صاحب ته پیر ویلو لال شه دا بیلچه والا او دا کم قبرونه چې دا لوړ دي دا وار کا. دا بالکل دا دومره پکار دی. هغه راځي چې دا د مۍ د ملا په شانې جوړ که بس د مۍ ملا څومره نو مۍ وګورې مۍ غټې کې ورکوټئ بس ګزاره حال شانې چې داسې چې د ځمکې نه داسې ښکار لکه دا په دې ځمکه مایه یې پر دومره قبر دی ماهي پوش مسنم قبر ورته ویلی کېږي. دقه طریقه د قبر ده. نو جنازې ثواب دې مړي ته ډېر زیات دی.